إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى دي منغل توفيق راكي دا حق دويله، والله سبحانه وتعالى دي منغل توفيق راكي بحق ما دا عمل كوله. رب العالمين بقرآن كويتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او يهود او نصارى تانا نرازي کی یا پیغمبره مگر په یو شرط باندې به راځي کی، او شرط دا دی چې ته د هغوی د دین تابعداري وکړي. دې آیت کې الله سبحانه وتعالی یو غټه خبر واضح کړې ده، هغه دا چې یهود او نصارا او مشرکین دا چرته زموږ نه راځي کی، او که سړی وایي چې راځي کیږي او زه راځي کول غواړم، نو طریقه سره طریقه الله حتی تتبع ملته، چې تاسو خپل دین پرېږدئ والعیاذ بالله مرتد شي او د هغوی دین ته واړئ، نو بیا به خوشحاله شي، بیا تاسو ته څه نه. او چې ته مسلمان یې او هغه تا ته خاندي راخاندي او تا ته هر څه وایي، نو په دې به دوکه کېږي نه. د عرش والا د رب خبره ده، دوی ته نه راضي کېږي نه تر دې چې تا دوی دین تابعداري نه کړي. که بغیر د دین د تابعدارۍ نه، د دوی د دین د تابعدارۍ نه بغیر دوی ته نه راضي شو، نو پوه شي چې دوکه به درکوي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی اوږد آیت دی، خو په منځ کې به الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې کله دوی تاسو سره میلاو شي، نو تاسو ته وایي چې مونږ ستاسو ملګري یو، ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونکم. دا خلک دي چې تاسو سره مینه کوي، الله تاسو سره نه کوي. وتؤمنون بالکتاب کله، او تاسو په ټول کتاب باندې ایمان راوړئ. واذا لقوکم قالوا آمنا، او کله چې تاسو سره میلاو شي مونږ ستاسو ملګري یا مونږ ایمان راوړئ. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، الله کله چې جدا شي ستاسو نه دا ګوتی چې ستاسو په دشمنی دومره قار دي تاسو ته چې عضوا عليكم الانامل من الغيظ، دا خپل ګوتی چې د مسلمانانو سره سي چلو. الله يقول موتوا بغيظكم، تورته پیغمبر مړ شي د خپل قار نه موږ سوق. دا خدای الله رحم دي چې په موږ باندې کړی چې موږ خپل بندگان کړیو، او بیا دا هغه چا په امت کې چې ویلو چې هغه اشرف المخلوقات محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. دې آیت کې واضح شو چې دغه زموږ دشمنان دي. وبځکه الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. کافران دا نه غواړي چې هغه د اهل کتاب دي او هغه د مشرکین دي چې تاسو باندې خیر نازل شي. هغه د مسلمانانو لپاره خیر نه غواړي. زموږ سره دشمنی دي د سره چې دا قران زموږ سره، زموږ سره دشمنی د دې د سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر ولې، زموږ سره دشمنی په دې چې ولې د دوی سره د شریعت ته شریعت ته سره دوی کې امن دی، د دوی ژوند په خوري طریقه روان دي، دې ته زموږ سره دشمنی چې دا خیر ولې الله په دوی باندې نازل کړي. الله مخکې سوی والله يختص برحمته من يشاء، دا خدای الله خو خدای چې څوک په چا باندې خپل رحم کوي، دا الله خپل خاص مرزي ده چې بچي کوي او بچانه کوي. په بل ځکه الله سبحانه وتعالی وی، او په دې برکه ایتونه ډیر د خدای په اخري ایتونه کې بیرانه دې مسله کې خبرو وکړي. خدای صرف دې لپاره یو درې ایت وایم چې موږ ته یو مسله واضح شي، هغه دا چې يهود او نصارا مشرکین د الف نه دیا پر ټول زموږ دشمنان دي، او دا زموږ دین دی، زموږ دینداري ده. الله ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. الله وی خامخابه سو اوري دا هغه کسانو نه چې هغه کفر کړی دی په اهل کتابو کې، يهود او نصارا. ومن الذين اشركوا، او کسان چې شرک کړي، یلا سبت ور اذن كثيرا، ډېر بدی ردی بدی تاسو اوري، او تاسو به ډېر تنګي، او تاسو به ډېر خبرې کوي. نو تعجب پدې کې نشته چې اوس زموږ په پیغمبر پورې سو خاندي، یا زموږ په کتاب پورې سو خاندي، یا زموږ په رب پورې سو خاندي. هغه موږ ته الله ځنن سره پاسه سوار له سو کاله مخکې ویلي چې دوی نه به تاسو دې خبرې اوري. دشمنی وای دغه ته هغه زموږ سره دشمنی ده، نو په دشمنی کې هغه زموږ غاړي ته میلونه نه شي. دشمنی کې هغه دغه حتی الوسه کوشش کوي چې مسلمانان تنکی، او د مسلمانانو هغه خبرو ته لاس ورواچي چې دغه دلته مسلمانان چې دغه دلته مسلمانان څخه پکې او په غم کې راځي. ځکه چې د مسلمانانو سره قیمتي شي چې دغه اسلام او اسلام بنا ده په قال الله وقال الرسول باندې.
الله سویلی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سویلی. چې سره په الله پوری خاندي یا په قران پوری خاندي یا په رسول صلی الله علیه وسلم پوری خاندي یا دغه په خبرو پوری یا په نیکانو خلقو یا زموږ په دین پوری خاندي، دې زموږ په ځړ کې چاړه باندې زموږ بچو پرو خاندي خبر نه، زموږ مور بل پرو خاندي دا خبره به یې رکو کار څه شي دغه هیڅ خبر نه خو چې زموږ په شریعت کې یو خبره پوری سو خاندي په دې خبر باندې چې چاله په دې خبره باندې خفګان نه ورځي او چاته غم نه رسیږي دا سړی د خپل ایمان مراجعه کوي د ایمان نه خلاص شي، چې بچا کې غیرت نه راځي د ایمان مراجعه کوي. په دغه سلسله کې چې کړه د يهودو نصاراو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصویران جوړ کړو او هغه پورې وخندل او هغه نسخې په ډیرو جبو کې تقسیم کړي او ډیر زیات نسخې تقسیم کړي. نه په دې حالاتو کې په مسلمانانو باندې واجب دي چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع وکړي، خو په دې شرط چې څومره طاقت الله تعالی ورکړي چې حاکمی بچای د طاقت خبره دغه سره بیا عالم دی دغه سره د بیان خبره ده او دغه سره د طاقت ته چې هغه دغه يهودو نصارا او شبهه چې کمی دي داغي جوابات ورکړي او مسلمانان مطمئن کی او د مسلمانانو کوشش کوي چې د مسلمانانو د زړونو کې هغه ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمینه ښکاره کړي. دا څه کار دی؟ د علماء کار دی. بیا راشه د عوامو کار دی چې عوام به د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مخکې نقل کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د صورت په ځان کې پیدا کوي او چې څوک هم پر رسول صلی الله علیه وسلم مین دی هغه به دا خبره نه کوي ولې وخاندل او موږ ډیر خپه شو او څنګه مذاق وکړو. نه کته په رسول صلی الله علیه وسلم باندې پرشتیا مینه نه ته به دغه سنت ترانیسي او ته به دغه سیرت خورې په خپل بچو کې په خپل معاشره کې په خپل کور کې په هر ځای. د دې آیت پرانا کې موږ خبرو کو لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله به یو نفس باندې ور بوجي دي څومره چتولې شي د دین زیات نشته، د دین زیات نشته کې د هر شړي خپل طاقت د زور او د جنگ جګړې خبرې د الله حکام له او مشران لور کړی دغه کار دی. هغه نه بعد علما دي علما به jihad کوي د قلم jihad د جبي jihad دغه ذمہوار دي بیا عوام دي. ندیز کې به د فائدې لپاره دا خبرو کو چې زموږ په دې ملکونو کې چې داخله کراوتی دي او د جلسې جلوسونه او دغه کې د مظاهرات دا شرعاً غلطه طریقه ده د بشریت کې نشته، ځکه چې ته د مسلمانانو په ملک مظاهره کې د څه لپاره ته مسلمان ټول خپوي نه ته د مسلمانانو په ملک مظاهره کې ولي کې به ته د مسلمانانو په ملک نن ما خبر ولید چې پاکستان کې ټول خلک راوتی دي او په منځ کې به پولیس دوه مړ شي دي او عوامو کې مې څوک سمړي دا ولې مړ شي دا ظلم نه یو طرف ته موږ ته د صدمه راورسول چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر وخاندل، بل طرف ته موږ له د صدمه راکې چې څنګه مسلمانانو کې کسان وځني او تاسو دا کومه چې د دې مظاهراتو فائدہ څه ده تاسو ویل غواړي وځي دا ظاهرول غواړي چې موږ پر رسول خپل نو موږ ټول خپایو خو تا خو موږ له بګ نور خپګان عمره کو د غریب سړي کاروبار دی بند کو ګاډي به کې سوځي دکانونه به کې وسېځلې شو کڅوک نه جوړ دغه هسپتال ته نشیتلې امبولانس ته لار نه ملایويږي حکومت ته لار نه ملایويږي هر څه بند شي دي خلک دې غریبانو په کورونو کې نهستي د تکم د رسول سم دفاع کوي دا دفاع خو نه رسول سم چې کله په مکه کې او په مکه کې هغه کمزور او مشرکین زورور د رسول سم د مرګرو سره قسم ظلم شوی تر دې چې په منځ کې به دوه ټوکړي شي دې ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ډیر لسکارو کې چې د رسول سره مظاهره کړې چې تمرګری راځي مکړي چې راځي چې زو د مکه په لارو کې بچي وو او بوډونه به اوچت کو او کورونه به ورانو او غریبانه خلک به وجو دا چې د کړي د شریعت خلاف کار دی. ته به وینې په دې مظاهرو کې وسړې برواني بی دینه سړې وي دا شکل به د رسول سم په طریقه نه وي خبرې به د رسول سم په طریقه نه ناس ته پاسته د رسول په طریقه ټیر ته به ور لګولې شکه د رسول دفاع د رسول سم دفاع درې چې خپل شکل دغه په شکل کا خپل شکل دغه په شکل کې د دفاع او دا وسریات ساتي موضوع ته د نکیدونه مخ کې کافرانو چې زموږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاندلې دي نو دا یو وجه خو موږ ذکر کوي دا زموږ دشمنان دي په دشمنی کې غوړ سکے دویمه دا ده چې کله چې ولیدو چې مسلمانانو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې رشوي دي نه غوخاند او د کوم وخت پورې چې موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو او موږ دغه په طریقه باندې نو ماته دې څوک په تاریخ کې وخی چې پر رسول سم پورې خاندلی
تاریخ په دې خبره ګواه دی. چا خندلی نه شو، چا به خندلی او خلک د هغه په لارو، او چا به خندلی او خلک په هغه مین، چا به خندلی او خلکو هغه پیژندو. اوس موږ ته راشه الا ماشاءالله ډېر لږ خلک دي چې هغه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژني، د هغه په طریقه مضبوط دي. بلکې نن سبا چې څوک په خپل کلي علاقه کې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ژوندي کوي، هغه ته خلک وهابي وایي او هغه ته خلک بې مذهبه او بې ادبه او دا خبرې ورته کوي، حالانکه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ژوندي کوي. په نن سبا وخت کې چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شکل بري، خلک دې تنګي، خلک دې ځان لرې کوي. نه څنګه به یهود او نصارا زموږ نه ویري، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي په دې اخري وخت کې به د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده نږدې کېدو کې چې د کافرانو په تاسو باندې ټول راجمع شي، په مسلمانانو باندې ټول کافران راجمع شي. ایو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله په ورځ به موږ لږ یو کولې، وینه لږ باندې ډېر زیات به هغه یا رسول الله چې زیات نو به څنګه راجمع کی، وي تاسو به زیاتې خو دې سی به لکه بری دریاب لپاس چې رقم زګي. تاسو مثال به دې زګي او زګي څه فائدې؟ هیڅ فائدې به کې نشته. او یا الله واستاسو د دشمن د زړونو نستاسو غرو ختم کی. رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله د دې وجه سره چې يهود او نصارا یا دشمنان په موږ باندې غالب کیږي او دا غوي په ژوند کې کوم زموږ طرف کوم روح پروت به ختم شي. ولي یا رسول الله ويحب الدنيا وكراهيه الموت، ځکه چې په هغه ورځ کې به تاسو په دنیا ډیر مینې او د مرګ نه ډیر یریږئ. نو کله چې تاسو د مرګ نه یریږئ او په دنیا باندې مین شوي او دنیا لپاره خپل دین پرې خو، دنیا لپاره خپل پیغمبر پرې خو، قران پرې خو، حدیث پرې خو، عبادتونه پرې خو، نو بیا دې کې څه تعجب نشي دا زموږ پیغمبر مونږ ته ویل بیا به کافر په تاسو باندې زور ورکی. یو طریقه خو د استعمال کړي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې وخندل او دا یې ساتي مونږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوو، نو ګوره دا زموږ دین دی، دا زموږ عقیده ده. او هغه سنه سخ کار کوو چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حق ادا کوو، سنه سه نور مونږ ته وګورو پوره حق ادا کولو ته وګورو، خو کوشش کوو چې په هغه سنه سه کې راشو. ځکه مونږ لګیو داغه په دفاع کې مونږ داغه د سیرت د خلکو ته بیانول غواړو، مختصر غونډه کې چې صرف خپل پیغمبر او پیژنې هغه دي سره. ځکه چې یو سړی خپل پیغمبر نه پیژني او دشمن دغه پیغمبر پورې وخندل او دې پیژنې نه دې به څنګه په دې دشمن باندې رد کوي چې زموږ پیغمبر خو دې سينو دغه درد د پاره حسن سره علم د سره پکار دی، دې خپل پیغمبر نه پیژني. مثال کې هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خلکو ته دا خي چې دیو دهشتګرد انسانو، دیو بد اخلاق انسانو، د صرف والعیاذ بالله په خزو باندې مینو د دې څه د قسمه تصویرانه او دا جوړ کړي. اوس د دې رد لپاره د دې سره پکار دی چې هغه ته خپل پیغمبر خو معلومي کړي چې نه تاسو کوم خبره کوي دا غلطه ده، زموږ پیغمبر دي شنو هغه دي شو، زموږ پیغمبر دي شنو هغه دي شو، زموږ پیغمبر دي شنو هغه دي شو. خدا خبر خو هغه څوک کوي چې هغه خپل پیغمبر پیژني. چې وسړي ته خپل پیغمبر نوم نه معلوم دی، به سي دفاع کوي. چې وسړي ته دا نه معلوم چې زما پیغمبر مون څنګه کړي دی، به سي دفاع کوي. یو سړي ته دا پته نه زما پیغمبر شکل څنګه دی، به څنګه دفاع کوي. نه دا کوم دفاع کې چې کوم د سیرت منګه نن منګه د رسول صلی الله علیه وسلم صفات به ذکر کو او دغه مقام دغه د مقام یو څو جلکیانی به تاسو ته بیان کو چې زمونږ په دې زړونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې چې لا خزیات شي. او دا ته وایي چې څومره د الله دشمنان لګي د دین سپکاوي کوي، دومره الله د خپل دین اوچتای. هغه دا کوشش کوي چې موږ به د رسول سم تصویران جوړ کړو، یعنی د مسلمانانو د زړونو به د مینه کم شي. نه د کعبه پر رب مې قسم یو په هغه ذات مې قسم چې په لاس کې زما سره چې څومره دوخه دي دومره زموږ مینه خډيري، دومره زموږ ایمان خډيري. چې موږ ته پته لري چې رسول صلی الله علیه وسلم دې سره نو او همیشه دشمنان د هغه چایي چې هغه سره مقامي. تاسو لیدلی په دې په ټول کلی کې یو سړی وي، عالم وي، دیندار وي، مشر وي، دغه به دشمنان دي. یو سړی وي مالدار به می بی دیني، هر څه دغه دشمنان نه دا دغه ولنې سړی به کله کله خپه شي چې ولې د خلک زما سره دشمنی نه کوي، حالانکه دا بل د بی دیني خلکو سره مینه محبت کوي، دی بل تو ګور دی بل تو. جواب زه دې سړی له دا ور کومه تاسو خلک دشمنی نه بدې کې ځکه چې ته سړی. او الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي من المؤمنین رجال، په مؤمنانو سړو کې سړی دي، یو عام سړی دي کنه، به په دې سړو کې سړی دي. نو په دې سړو کې چې کوم سړی دا اوس خلک دشمنی نه کوي، په دې بخبه کېږي نه ته خوشاله شه، ستا مقام اوچت دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم
دشمنان چې دي هغه به پورې خاندي. دا دلیل به دې من چې هغه مقام ډېر اوچت دی. دغه مقام دي چې لکه د اسمان د ستوري د سپومۍ او د کوم چې پورې خاندي دوی دي مثال لکه سپی چې لاندې نه غاپي او چې سپی ډېر وغاپي اسمان ته څه کولی شي؟ هېڅ نه شي کولی. زغا غاپي خپل ځان خس پک. بلکې سبحان الله چې دوی څومره کوشش کوي چې زموږ د پیغمبر د سیرت خراب کړي نو دومره د دوی خپل خلک چې دي هغه بیا یې په زړه کې دغه پیدا شي چې راشه د دې پیغمبر په باره کې وګورم چې دا څنګه سړی و. هغه چې کله کتاب کولو کې سیرت وګوري هغه متاثر شي هغه اسلام قبول کړي. الله سبحانه وتعالی د خپل دین او د خپل پیغمبر څنګه مرسته کوي. دوی یو طریقه دي لپاره وکړي چې اسلام به ختم شي مسلمانان به کمزوري شي. الله به دې شي او کارو کې چې مسلمانان د عید الله څخه خزيات شي. اوس دوی دا طریقه وکړه د رسول تصویرانه شای کو. اوس دې کې به ډیر دي کسانی په يهودو نصاراو کې په هندوانو کې وسیکانو کې چې هغه په ځل کې یو سوال لغلی چې راشه د دې سړي پرشته سیرت وګوره د دې څه وکنو نو دې چې کله سیرت وګوري او د ګارانټي سره د خبره ساتي د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت چې څوک وګوري هغه لازم داغه متاثر کی. حسان بن ثابت رضی الله عنه سوی د رسول صلی الله علیه وسلم شاعر او مختصر قصه دي سره. حسان بن ثابت رضی الله عنه چې مال قریش څه پیسې راکړي چې ته په رسول صلی الله علیه وسلم په شاعري کې سبب دی وي په باو کې د اسلام نو قبول وي ما چې سیده نو د شاعران چې کله په چا پسې خبرې کوي نو لازم دې سړي ته اول ګوري نو بیا دغه جسم مطابق او دغه شکل مطابق په هغه بس بیا خبرې کوي. نو زه یوزي کې پټ ناسومه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې د راځي او زه د دې جسم ته د دې شکل ته ګورم او بیا په هغه بس خبرې کوم. ویزه دې سناسومه یو رڼا راښکاره شو. وی ما چې وکړو نو اقا سړی روانو د چا نوم چې محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم او د مخې داسې پړقېدو لکه سپومۍ یا نور چې پړقېږي او دومره ښکلی ښکارېدو چې ما چېرته د ځمکې په دې مخ باندې دومره ښکلی سړی نه دی لیدلی او داسې په وقار او په سکینت سره روانو چې زه ورته حیران شوم چې دا دې څنګه سړی دی. نو ډایرکټ مې منډې کړې قریش ته مې وویل چې هذا مالکم لیس لی فیها حاجه دا خپل مال والی زما ستاسو مال نه پکار وي. ما ته وی چې تله سې چلو شو لیونی شي ویری وی ما چې یریدلې نه ما او بیا هغه د شاعري کړي دغه نه زما ان شاء الله کله چې د به توفیق راغو دغه اشعار به ټول نقل کوم. نو به په شاعري کې هغه جواب ورکړی دا لنډه دی چې باغی کې هغه قریش ته ویلي چې دې سړي مبارک یې سني شوم ویل چې دغه مخ د نور نه ډک دی دغه بدن ته وګوره دغه خبرو ته وګوره دغه ناس کې پاسې ته وګوره. حسان بن ثابت رضی الله عنه مسلمان شو. نه څومره چې د خلک زمونږ په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کوي دومره خلک دغه د سیرت مطالعه کوي او خلک مسلماني نه دا خبره مې دې پورې کوله چې دغه د دفاع کول او دغه د سیرت منل دا ګوره زمونږ دین دی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. تاسو کې یو سره دا هغه پوری مؤمن نشي جوړېدلی چې سو پوری ما سره د خپل بچو نه د خپل مور پلار نه او د ټول خلکو نه زیاته مینه ونه کړي. کم سړی چې خپل بچو د پیغمبر نه زیات مین دی کم سړی چې خپل مور پلار بچو نه زیات مین دی د دې سړي ایمان نشته. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه رسول الله روانو یا رسول الله زه په تا باندې د هر څه نه زیات مینم الا من نفسي سوای د خپل ځان. رسول الله صلی لا یا عمر نه دې چې ته مؤمن نشي جوړېدلی لکه صاحب درغه یا رسول الله د خپل ځان نه باندې زیات مین. رسول الله صلی الان یا عمر وست صحیح مسلمان شو وس مؤمن شو کامل مؤمن شو. نه دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده ځکه مونږ دغه د دفاع کوو. یو حدیث کې راځي چې یو سړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی متى الساعه یا رسول الله یا رسول الله د قیامت به کله راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به ته پوښتنه بیا رسول الله غلب بیا رسول الله ما اعددت لها تولې ستاره کړې د قیامت ته پارس چې ته پوښی کې د قیامت ته پوښتنه خو هغه سړی ډېر کې چې تیارې ول مضبوط کړي ناغوتی چې ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه. یا رسول الله سډیر منځونه او روزي او صدقې خو زنه ور کوم لکه دې په عبادتونو کې دومره تکړه نه یم ولكني احب الله ورسوله. خو صرف دا د چې ګوره د الله او د الله د رسول سره ډېره زیاته مینه وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت زه سید د قیامت پر ورځ به ته دغه خلکو سره کم باندې چې مین ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره زموږ د کوم مینه چې ده د دې لپاره د چې د قیامت پر ورځ موږ دغه سره پاسو په دې باندې موږ الله ګواه کوو چې موږ په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې څومره مینو دومره
موږ بخپل بچو نه یومین دومره بخپل مور پلار نه یومین دومره بخپل ملک نه یومین دومره بخپل جبه نه یومین دومره بخپل وینه نه یومین دا مری دا وینه دا جسم دا رګونه دا مال دا ژوند دا سا دا ټول زمونږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د لپاره قربان دي دا ټول دغه لپاره قربان دي ځکه چې دغه زمونږ مشر دی زمونږ د لپاره دي چې د رسول الله حدیث کوي چې تاسو لپاره دي چې موږ تاسو پلار پیغمبر د امتونو لپاره دي چې لکه پلار زمونږ چې کوم خپل پلار دی هغه چې موږ سره کوم خېګړه کړی دا رسول الله صلی چې موږ سره کوم خېګړه کړی زمکه او اسمان فرق دی الله سبحانه وتعالى موږ د جهنم نه بچ کړی یو دغه شړی دلاسه الله سبحانه وتعالى موږ د شرک او د کفر نه بچ کړی یو دغه شړی دلاسه اوس موږ مولیات بالله چرته بوتانو ته پراته موږ هم چرته د غواګانو عبادت کو موږ هم چرته صلیب ته پراته موږ هم چرته چې قبرونو ته او باباګانو ته او تعویذونو ته دې ته پراته خو الله سبحانه وتعالى موږ له هدایت راکو او موږ د دې تیرونه راوښتو رڼا ته راوښتو د رسول صلی الله علیه وسلم دلاسه داغه په سبب باندې ځکه چې الله د دین هغه ته خوله دغه ته واځي کړي هغه موږ ته خوله نو دا سره د مینې حقدار نه دی د دې حقدار نه دی چې د سره د هر شي نه زیاته مینه وشي اول د ټولو نه زیاته مینه موږ د رب العالمین سره کوو بیا موږ د رسول الله سره په دویم نمبر مینه کوو زموږ دین دی یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان دې خبرې چې بچا کې دته به د ایمان هغه خوږواله به دته محسوسيږي او هغه به دته ملاوي چې الله او د الله د رسول سره د ټول یا د هر شي نه زیاته مینه کوي چې کله د هر څه نه زیاته مینه الله او د الله د رسول سره کوله نه دته به د ایمان هغه خوږواله ملاوي اکل چې بګیدای صفت نه نه د ایمان خوږواله نه ملاوي نه مونږ ته چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم مسله خبر راورسي په هغه کې مونږ خپل مور پلار تر نیکه قبیله ملک جبه استم نه ګور خو دې د ګور زموږ پیغمبر اعظم سي چل کړي الله سبحانه وتعالى دې زموږ په ځل کې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امینه خزیاته کی اولاد سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي په موږ باندې ډیر زیات مینو او ځکه ورځ د مخبرین روان واپس نه په لار کې بسترو کې وخت کړاله صحابو ته پوښتنه یا رسول الله ویلي وی ما ته خپل رونه رايات شو نغوت یا رسول الله منګ ستا رونه مو خو سره خو کې نه تاسو اصحاب ته زما مرګري تاسو مقام ډیر اوچت رونه زماغه دي چې هغه په زمانه بعد راځي او په ما به ایمان راوړي او زېلې دلې نه خلک را ترایت شو چې دا بسن خلک په موږ باندې دومره مینو چې په هغه ټیم کې موږ یادیو بستر کې وخت کې راځي تا کوم ورځ یاد کړې ستا بستر کې وخت کې راځي تا کوم ورځ دغه په طریقه باندې عمل کړي د علماء وازونه بوغ شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دادي دغه طریقه ده کسان برپاشي نه زموږ علاقه کې څوک نه کوي زموږ په مذهب کې نشته زموږ امام نه کوي زموږ په کتاب کې نشته خلک را پوری خان دي خلک دامینه زموږ دامینه او دغه مینه ده چې هغه په موږ په سپاغه وخت کې جاړي چې ماته زمرونه راځي شي د رسول صلی الله علیه وسلم مقام چې ډیر اوچت دی او څنګه بني اوچت کړو د مقام چا دی رب العالمین هغه ته سوې ورفعنا لك ذکرک اے پیغمبر موږ ستا ذکر او ستا مقام د موږ اوچت کړي ځکه علما وایي امام مجاهد رحمه الله تابعین کې د بخاری مفسر دغه مطلب د دې دی چې اے پیغمبر په کوم ځای کې چې زه دې کوم مرتبه ته دی تاسو دې مؤذن ته خیال کړئ کله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله کوم ځکه چې د الله نوم ویل کی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله فرض کی الله او د الله رسول الله نوم د یو ځل ځکه چې د مقام له چوچت کړي د رب العالمین چت چې رب العالمین له مقام چت کی به څوک په انسانانو کې کوشش کوي یا دغه يهود او نصارا د شادو د خنزیر د اولاد چې کوم دي ته دوی کوشش وکي او ډیر کوشش وکي نو مقام بوله کم کی دا مقام چت کړي رب العالمین مقام نشي کومول یا خپل مقام کمي خپل ځان له نقصان ورکوي يهود او نصارا او هندوان او سکان الحمدلله روزانه خلق راځي اسلام ته روزانه خلق راځي اسلام ته د دوی د کارونو دلاسه د دوی چې په اسلام پسې کم چلونه شروع کړی وي او کم کارونه شروع کړي ورو خلق د اسلام نه الټه متاثر کی او اسلام ته روان الله سبحانه وتعالى په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات مین او زه به هغه باندې یو دلیل تاسو له درکم چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې الله څومره مین او به دا مختصر سیرت وایو او موږ چې د خپل پیغمبر سره د مینه کوو کنده په دې کوزه کې چې الله په مین دی او هغه موږ ته ویل چې د سره مینه وکړو دومره رب العالمین مین دی چې په قران کې سوې
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وی اے پیغمبر دی خلکو ته وای کړه الله سره مینه کوي نو زما په لار بځي. څومره په مینده ور خپل مینه وتړل سره داګه د تابعداري سره کپه ما مینه ندی پیغمبر په لار باندې وسی. یا رب العالمین خبره په بل ځای کې سوی مې یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې دې پیغمبر تابعداري وکړه په حقیقت کې د الله تابعداري وکړه. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالى د ډېر عجیب آیت ده واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اے پیغمبر صبر کوه. دا خلک به تاسو ډېر صبر ته وي او تاسو به دښمنی نه کی. فإنك بأعيننا ته زموږ په سترګو باندې. زموږ په سترګو مطلب یعنی زموږ په نظر کې ته د څوک هیڅ نشي ویل چې رب العالمین چاته دا وایي چې زه تاته ګورم ته یېرېږم. اوس دی علاقې مشر خان ملک تړهدار انسپکټر یا دغه چې څومره هم دي داسې یو درجې والا رتبې والا سړی چاته وایي چې ته به دې کلي کې یېرېږم زه تا سره یم دی به ویري بلکې سینې راویستې ګرځي ځکه چې زما د پلاني سره رابطه ده. دې ځکه الله سبحانه وتعالی هغه ته وایي فإنک بأعیننا. یو بوډۍ راله او په دې مکه کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې په یو وخت کې دا وحی بنده شوی وه. یعنې دا وحی به ډېره زیاته کېده خو په یو وخت کې داسې و چې دا وحی سړه شوې وه. لکه بلکل بندېدو ته موږ نشو بلکل بندېده خو دا چې بیا نه کېږي. سړه شوې وه مطلب دا چې زر زر به نه کېده. یو ښځه راله او دی ووایي د صحابو ته د رسول صلی الله علیه وسلم ته چې ستاسو په ملګري باندې چې به کوم شیطان نازلېدو هغه کسو پرېښودی دی. ستاسو په ملګري باندې چې به کوم شیطان نازلېدو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به څوک نازلېدو جبرئیل علیه السلام نو هغه په لاره کې پرېښود که نه چې څنګه دا خبره وکړه ګوره وحی ګوره سړه شوې وه. وحی سړه شوې وه خو چې کله دا خبره وشوه نو عرش والا رب څه وایي ما ودعک ربک وما قلی. ستا رب ته نه پرېښودی او نه یې هېر کړی. چې څنګه هغې دا خبره وکړه رب العالمین دا خبره وکړه څنګه دا خلک یې ته پرېښودی ما ودعک ربک وما قلی. نه یې پرېښودی او نه ته هېر شوی او نه ته پرېږدي او ستا ملګری د همیشه دپاره. وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. پیغمبر دومره صبر درکو چې راضي ودی کو. دا مینه د چا د رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ځینې کسان پر رسول بشرالو په قریش کې د رسول صلی الله علیه وسلم د زامن چې دي د پوډکوالي مړه شوي درېونه زامن دا دوه په مکه کې مړه دي او یو په مدینه کې مړه دي. کوم چې په مکه کې مړه دي هغه قاسم او بل څوک دی عبد الله او عبدالرحمن عفوا ابراهیم چې دغه په مدینه کې مړ. نو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دوه زامن په وړوکوالي مړه شو نو قریش کې ځینې کسانو دا وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دشمنانو چې رسول صلی الله علیه وسلم اوس میراث شو. یعنې پښتو کې ورته میراث وایي یعنې د ده ذکر ختم شو. لکه سړی چې کله یادېږي په دنیا کې د مرګ نه بعد نه هغه په دې زامنو یادېږي ځکه چې زامنو نه یو نسب را روان دي. نو هغو دا وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر به هم ختم شي چې کله دی مړ شو که نه د دې ذکر به دې قمقلانو ته ګوره د هغه ذکر خو الله داسې پاتې کو چې په ځمکې په دې مخ باندې داسې ځای نه شي چې هلته د رسول صلی الله علیه وسلم نوم نه اخیستی کېږي. سره د دې چې زامن یې نشته سره د دې چې زامن یې نشته نو کله چې هغو دا خبر وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر به ختم شي چې څنګه هغو دا خبر وکړه رب العالمین وایي ان شانئک هو الابتر. یقینا ستا چې کوم دشمن دی د دې ذکر به ختمېږي دی او بې خیره کړي. او ابتر په څاروو کې په ځناورو کې هغه څاروي او ځناور ته وایي چې لکۍ یې نه او په انسانانو کې هغه ورته وایي چې زامن یې نه یا بچي بلکل نه او په دې نورو شینو کې هغه چاته وایي په دې عامو کې چې خیر پکې نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل پیغمبر داسې دفاع وکړه ان شانئک هو الابتر. یقینا ستا دشمن چې را بې خیر ستا خو به موږ ذکر د قیامته پورې ساتو. په بل ځای کې چې کله ځینو کسانو پر رسول سم پورې وخندل نو الله سبحانه وتعالی ډایرکټ آیت نازل کو انا کفیناک المستهزئین. اے پیغمبر دا کوم خلک چې په تا پورې خاندي دوی دپاره زه کافي یم زه به ستا تپوس وکړم. بیا سوال دا دی چې الله اوس ولې د یهودو نصارا نه تباه کوي او که الله وغواړي د دوی نه وبدله واخلي مګر الله تاسو ښکاره کول غواړي چې په تاسو کې څومره ایمان دی.
نو کدي چې الله بدلالي داري خبري دا موت سره پر نه شي ډوډۍ بخورو صرف لا اله الا الله محمد رسول الله سټونه بم پیړي او مزدوریانی بکو بچوله بریزه ګټو زمکه بالو گاډي بالو ودونه بډیر کو او ایمان مراوړې دي او بدله به الله اخلي دا موږ باندې چې سختي راشي امتحانونه سره پر راځي د دې لپاره چې به موږ کې د مؤمن او د منافق او د رښتینی او د دروغجن پته ولري ور الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر دې سخت مين ځکه زدا خبره کوم دې مرګرو ته بل زمیم کړو او دې خبرې ته غوږ کولاو کته سو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره خپکیږي او کنه خپکیږي او کته سو قاریږي او کنه قاریږي او کته سو کې غیرت راځي او کنه راځي او کته سو بدله اخلي او کنه اخلي خو په عرش باندې یو ډیر عظیم رب دی هغه پر بدله واخلي هغه پر خپکیږم هغه پر قاریږم هغه پر هر څه کوي علماء تصریف دې لپاره چې زمونږ د ایمان پته ورګي بس نور په دې سوچ کې چې د پرې نوځي کما ته پوښتنه کو نه خده وبشي او کما ته پوښتنه کو نه سنه کی دې سوچ چې د پرې نوځي که څه دفاع دي درو څه مو کړه په څه طریقه باندې څومره چې ست طاقت نه خپل ځان ترې فائدہ ورسول او چې دیونه کړه نو نقصان دي چاته ورسو خپل ځان ته دا قران د سره پاس ولا څو کار مخنه چې دي دفاع څو کیلو وسو پوری رب العالمین دفاع رب العالمین دا قران دي ساتل چې اوسه پوری بدی کې نه چا کمې کړي نه زیاتې کړي سو کله ساتي سره د دې کفر د دومره طاقتونو دا قران دي سي پروت دا موت نه سات موت ته وګورو کارونه ته وګورو موږ به د قران سره وسات او موږ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو ته پوښتنه رب العالمین کې هغه عرش ول ربي کې خو موت باندې د امتحان دی چې موږ سکو په بل ځکه الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته چې کړه هغه باندې دا سخت ډېری شوي او د خپلوانو پرې خودو او د مکینه وستو الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوي یا ایها النبی حسبک الله اے پیغمبر خپکیګم ستاسو پر الله کافی کته د مکینه وبسین لازم کټوله د الله کته دوی جدا کوي او مال دنه پرې کوي او مال دل نه در کوي نو د دنیا د خزانه ټول زما سره ته مېریګه ته د جما سوي دقه کوه ډیر عجیب ایت په انسان باندې څه خسر کوي هغه ته کې الله سوي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون الله وی یقینا ما ته پته چې پیغمبره ستاسو زړه د دوی په خبرو باندې ډیر تنګي ما ته پته د کافرانو چې تاسو سوي ته په خبر کېږي ستاسو زړه ته د خبر انسان باندې اثر کوي الله ته سوي مخکې فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين التسبيح او پاکي وایي الله او سجدي ډېرې لګوا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين او عبادت کو تر دې چې مرګ دې راشي ته زما سره رابطه ساته الله وته وي الله ته زما سره رابطه ساته او د دوی کار بچا پرېدا دا په ما باندې پرېدا الوليد ابن مغيره پیجنې کنه قريش په کافرانو کې غټ کافر دي او په مشرانو کې هغه هم پر رسول الله په خبرې کړي هغه په اسلام په قرآن په خبرې کړي الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوي ذرني ومن خلقت وحيدا اے پیغمبر ما پریدا او د ما چې یوازې پیدا کړی دی پریدا ته مزدا خوښ ته ما پریدا او دې پریدا ستا په ذمہ باندې حساب کتاب نشته حساب کتاب زمو د دې تصریح خبر رسوا ځکه ته په یوزي کې وي په سورې کاف کې د الله دا وی پیغمبر ته ځان مړ کې به دي سوچونه باندې تجربه سوچونه کوي چې پلانې ولي مسلمان نشو پلانې ولي نشو ان عليك الا البلاغ تاسو خبر رسوا وعلينا الحساب قیامت پر ورځ زه ګورم چې دوی ایمان نه راوړي ولي راوړي دومره رب العالمین خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مين بلکې دومره به مين دي اندازه تاسو لګولې شي چې رب العالمین د چا په جون قسم نه دی خولل شي وای د رسول صلی الله علیه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون اے پیغمبر ستاسو د جون قسم می رب العالمین وی عرش وی پیغمبر ستاسو په دې جون می دي قسم الدليل په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین څومره مینه کوله او په یوزي کوته دومره خپل تعبیر کې الله سبحانه وتعالى سوي فوربك لنسألنهم اجمعين اے پیغمبر ستا پر رب می دي قسم کور دې سوره خوږه خبره اے پیغمبر ستا پر رب می دي قسم د دې ټول نه بزیدي خبرې ته پوښکو
لنسألنهم اجمعين. ته دا سوچ مکو چې ګوره دوی سوي دا خبره ختمه شو دی یوې خبرې به سره زی حساب کتاب کوم ته خپل کار جاری ساتي بلکې په خپل پیغمبر باندې دومره مین دي چې صحابو ته وي صحابه څومره اوچت خلک دي هغه د سوي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صحابو ته الله وي خپل आवाज به د پیغمبر د आवाज نه ګوره نه اوچته وي دومره به مین دي دا نه فریدا سوتوي لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم د پیغمبر کور ته وګوره بغیر اجازه نه دنه نه شي او چې لار شي نو د ډوډۍ انتظار به نه کوو ډوډۍ انتظار به نه کوو مطلب سره یعنی د شي ټیم لبزي چې روټي تیارې وختي به نه زی تنګوي به نه غیر ناظرین نه ولكن اذا دعيتم کله چې تاسو له دعوت درکړئ شي نه لار شي فاذا طعمتم او کله چې تاسو خوراک وخورئ فانتشروا بكونوا تزرزي ولا مستأنسين لحديث د شنو چې تاسو غب شپ د پاره ناسي وی الله ته دا پابندي لګي په دوی باندې د دې سره الله زما پیغمبر تنګي فيستحيي منكم او ډیرو چې انسان دغه حیا او شرم ور او چې دني چې ور چې کور ته ځه رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې انسان او چې اخلاق او اوس په من کې انسانانو کې چې اخلاق او ملمت سو کولای شي ځه والله سوي والله لا يستحي من الحق والله په حق ویلو کې حیا او شرم نه هغه قصه به تاسو معلومه د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په منځ کې څه مسله راغلی و دا غبین دراسه چې رسول سم غبین خړلو یا د دې دراسه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماریا قبطیه سره شپه تیر کړو یا د حفصه دنه په کټ کې دا غي سره ناس په دې کې حفصه رضی الله عنها رااله چې هغه رسول سم بیبي د عمر بن خطاب لور ده نغوی یا رسول ته زما په کټ کې د پردي زنانه سره ولي پردي زنانه نه داغي په نسبت پردي نو خو د رسول صلی الله علیه وسلم پر حلال خو زما په کټ کې تبل زنانه ولي راولي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته زبرست خبکیګم او دا خبر عام کوم او زبدن نه بد خېزته نه نشته کېږي په ځان یې خزه سکړه هغه حرام خدای وته چې تبه ګوره چاته وې نه څوک خبره زموږ ستاسو په مسکې شو دا خبره باندې کوي دا لړ عائشه رضی الله عنها وي زنانه دي حفصه لړ عائشه رضی خبر خو نه وي دي قصې شي رسول الله ماده د ما حرام کړی دایره رب العالمین رسول الله سم ته وي ته دي ته ویلو چې دا بچاته نه خو هغه ګور عائشه رضی الله عنها رسول الله هغه ته وي خبر رسول هغه رسول ته چي نو جواب سره قال نباني العليم الخبير ما ته یغه چا ویلی چې په عرش لپاسه العليم الخبير هغه ما ته ویلی چې ته دې ته ویلی چې ته بنه وګړه دی ویلی بیا په دغه ایتونو کې الله مخکوي د پیغمبر دی دوه بیبيانو ته خطاب دی حفصه رضی الله عنها او عائشه رضی الله عنها او دې ایت ته وکړي الله د پیغمبر دی دوه بیبيانو ته وی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ وکتاسو دوانه ډله جوړوي د په خلاف کې اچھا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوانه یو بل خبره وړي راوړي نو کتاسو ډله جوړوي نو یو اعلان ووري څه اعلان دی فإن الله هو مولاه تاسو دوانه ډله وي او د دې پیغمبر سره به دربي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير الله بيد سره وجبريل عليه السلام بي وصالح المؤمنين مراد مفسرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والملائكة بعد ذلك ظهير او ملائكة طول د سره بټولګي کې دي تاسو کې د خلاف ډلې جوړ کین کامیاب دي نشي څومره مين دي رب العالمین په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو آیت په بل ویما او به دغه نه بعد د مختصر غونته کی سیرت صرف اسی اشاره وکاو الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے پیغمبر دا کې دې نشي چې په دوی باندې عذاب راول مو ته په دوی کې دنه چې ته په دې زمکه باندې عذاب نه راول دا نه خلصي شي دا الله محبت رسول صلی الله علیه وسلم سره چې سو پوری ته عذاب نه راول